الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو په دې رمضان میاشتې کې کوم یو ذکر زیات افضل ده؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو په رمضان میاشتې کې الله تعالی د انسان یو فرض په اویو باندې بدلی، همدارنګه الله تعالی د انسان ولا یو نفل دا په فرضو باندې بدلی. ولیکن په دې رمضان کې داسې خاص قسم ذکر دغه افضل والا متعین نه ده، خو لیکن بیا هم البته حدیث کې دا راځي څلور داسې شیان دي چې په رمضان میاشتې کې انسان د دې زیات کثرت کوي. په هغه څلورو شیانو کې دوه داسې شیان دي چې دې سره انسان په خپله باندې د الله تعالی رضامندۍ او خوشحالۍ حاصلوي، او دوه داسې شیان دي چې دې دپاره انسان دنیا کې هغه کوشش او محنت کوي. زما عزتمندو دغه دوه داسې شیان چې هغه سره د الله تعالی رضامندۍ او خوشحالۍ حاصلیږي هغه دا دي چې انسان په رمضان کې کلمه طیبه او استغفار کثرت زیات کوي. او دوه داسې شیان چې دنیا کې انسان دغې زیات کوشش او محنت کوي هغه یو دا ده چې انسان به طلب کوي همیشه دپاره په دې رمضان کې د جنت والا، یعنې د جنت غوښته به کوي. او دویم داسې شی ده چې رمضان کې به انسان د دې شي په باره کې الله تعالی نه پناه غواړي چې هغه ده جهنم. الله تعالی د موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.